الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز و محترم د ایمان او د پښتو په نور سره منور او مزین مسلمانانو، مونږ ډیر زیات خوشاله شو او دا زړونه د ایمان هواګانې وکړي چې کله داسې مجالسو ته لاړ شو او په داسې مجالسو کې د خپل محبوب او د معشوق په عشق کې شریک عاشقان د ځان سره ووینو، نو د الله حمد ادا کو، د الله شکر ادا کو چې یا الله پاک حمد دی او یا الله پاک شکر دی په دې 2020 کې چې ستا د محبوب او زمونږ د معشوق عاشقان په پاکستان کې او په دې پښتونخوا کې لکه د میګو او لکه د پرندو راپاسي د خپل محبوب او د خپل معشوق او د خپل سردار او د خپل آقا د حفاظت ته تاج د ختم النبوت لپاره او د خپل دلی جذباتو اظهار کوي. فتنه ډیره ده، دشمن ډیر چالاک دی، د دشمن سره مال دی، د دشمن سره دماغ دی، داغه سره ډالر دی، د ټولي دنیا قوتونه یو طرف ته دي او د ټولي دنیا د قوتونو دا یو دعوه ده او اعلان دی چې د عام امت د زړه نه به زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت وباسم او بیا په عام امت کې د پاکستانی مسلمان د دماغونه په چلونو باندې، په مکرونو باندې، په تصنع باندې، په میډیا باندې او په داسې انداز باندې چې دوی به نه پیږي غیر شعوري طور باندې د حکومت په حربو باندې د بيدینه انکرانو رپورټرانو پر رپورټونو باندې په تجزیو په ادارو باندې او په اخبارونو پر رسالو باندې د آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته مسلمان او خصوصا د پاکستانی مسلمان د دماغونو باس. خودی مسلمان دا قسم خوړلې دی او د پاکستان دی مسلمان دا قسم خوړلې دی چې بچیا زه پښتو کې کله خبرې کوم خفه کېږي به نه ګورې ښه چې بچیا کوه چې څه کوې هغه کوه، ډالر دې استعمالوه په دې جوټانو باندې، قوتونه دې استعمالوه په دې خپلو باندې، خدا د پاکستان مسلمان دا پختون مسلمان او دا مجمع دا اعلان کی چې دا خو 2020 ته چې 21,020 هم راشي خو زمونږ په زړونو کې به د آقا محبت جگمگاهټ کوي انشاءالله. مونږ دا نه پرېږدو، مونږ ډېر بې ضرره خلک یو، مونږ مولیان یو، مونږ طالبان یو، مونږ صوفیه یو، مونږ تبلیغیان یو، مونږ قاریان یو، مونږ چې په خپل جومات کې ناست یو او په خپل منبر باندې کینو نو مونږ ویل چې مونږ د دنیا بادشاهان یو، مونږ چې خپل تسبیح راوالو او په خپلو تسبیحو باندې مونږ د خپلو سلسلو اذکار وویو او کېدو نو مونږ ویل د دنیا بادشاه د دې نظار. او مونږ چې کله شبې جمعې له لاړ شو او خپل نصاب باندې عمل وکړو واپس خپلو بچو له راشو نو مونږ ویو د پاکستان وزیر اعظمي د دې نظار او زمونږ مولا او طالب چې کله د سار خپل درس وکړي او ماسپښین د مدرسې نه را روانېږي
نو زمونږ په دماغو کې دی چې د دنیا بادشاهي او د دنیا سلطنتونه او د اسلام آباد صدر هاوس او د اسلام مونږ پر امن خلک یو، مونږ حلیم الطبع خلک یو، مونږ صابر خلک راغلی یو. مونږ ستاسو د کرسو جنگ تاسو سره نه کوو، په یو خاص جمهوري اندازې کوو، خو مونږ تاسو پسې لوړ نه رالو او مونږ په تاسو پسې مشین نه رالو او مونږ ستاسو په لار کې پرهار رکاوټ نه جوړیږو. او یاد ساتئ د پاکستان انتظامیه، یاد ساتئ د دې وطن مقتدر قوتونو، یاد ساتئ د دې پاکستان دا واګې چې د کومو قوتونو په لاس کې دي. دا قوم به آخر تنګ شي. دا قوم د بجلی په لوډ شیډینګ باندې نه تنګېږي، دا قوم د اوړو په زیاتي باندې نه تنګېږي، دا قوم د ګیس په لوډ شیډینګ باندې نه تنګېږي، خو دا قوم به آخر تنګ شي چې ته د دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاج د نبوت ته لاس اچې، چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت جنډه په دې وطن کې کوزې، نو دا قوم به تنګ شي، دا حلیم الطبع صوفیان به تنګ شي، دا بې ضرره تبلیغیان به تنګ شي، دا مولیان قاریان چې دا په دې جوماتونو او مدرسو کې پراته دي، د دې نه به ګورې یو ورځ زمري جوړ شي. دا زمري دي، خو د دې نه به یو ورځ زمري جوړ شي او دا زمري به ستا په دې ګوړګوړو باندې خوله کېدي او بیا به دې علي پرېږدي چې څو پورې د نسا نه ایستلې نو دا تا نه پرېږدي. ګورې په قلار کښېنې، د پاکستان د قوت اقتدارانو په قلار کښېنې، د چا په لاس کې چې د قوت اقتدار لاګ دي، څوک چې د عدلیې خاوندان دي، څوک چې د قوت خاوندان دي، څوک چې د اسټبلشمنټ خاوندان دي، څوک چې په پاکستان کې حکومتونه اړی راړی. مونږ وی برای خدا دا ملک د یو خوني انقلاب لایق نه دی راغلی، دا ملک د وینو تویولو قابل نه دی راغلی. خو یاد ساتئ ګورې اخر د دې مسلمانانو صبر به تمام شي، اخر دا مسلمانان برا پاسی، دا مسلمانان هر څه باندې صبر کوي، خدا هیڅ قسمه سمجھوتا په آقا په رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم النبوت باندې نه کوي. دا غریب بم را پاسی، دا مالدار بم را پاسی، دا مولا بم را پاسی، دا قاری بم را پاسی، دا تبلیغی بم را پاسی، دا د خانقاو بې ضرره صوفیا بم را پاسی، دا د کالج سټوډنټان بم را پاسی، دا د یونیورسټو استادان بم را پاسی او یو داسې انقلاب په دې ملک کې نه راشي چې ستا د ډالر خور ځای به په پاکستان کې انشاءالله نه وي، ستا د لیبرل ځای به په پاکستان کې انشاءالله نه وي، ستا دا قوتونه ستا دا طاقتونه به ختم وي په پاکستان کې او جنډه د لا اله الا الله به انشاءالله ولاړئ. دې ته مه پرځوه، دا قوم دې ته مه مجبوروه. نعره تکبیر، نعره تکبیر، مونږ دا اعلان کوو د دې مجمع له طرفه، دا یوازې د دې علاقې خلک راغلي دي، دا په هر علاقه کې داسې کیفیت دی، قامه دی او که نه دی وایې داسې کیفیت دی. دا یوازې د خزانې خلک دي، سبا له ورخواشره پېښور خلک دي، بل سبا ورخواشره شب قدر خلک دي، بل سبا ورخواشره چارسدې خلک دي او بل سبا به دا ټول صوبه سرحد انشاءالله په 7 ستمبر باندې په پېښور کې یو ځای کېږي. دا به تا ته ښایي، دا به ستا د قوتونو د ماتې سبب جوړېږي، دا به تا ته ښایي چې دا یوازې فیصل خالد نه دی، دا یوازې ممتاز قادري نه دی، دې کې زمونږ ورکوټ یا لک هم چې هغه په هیڅ باندې نه پوهېږي دا دویمې درجې طالب دی، دا هر یو ممتاز قادري راغلی دی، دا هر یو فیصل راغلی دی، دا په ګولۍ دپاره سینه هر وخت کولاوئ، که بوډا دی او که ملا دی، که امي دی او که طالب دی، دا د آقا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس او د ختم النبوت نه زار قربان راغلی. نعره تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. ظالمانو د عمل کولې تباهی تبوځه،
د یو سازش د لاندې دا قوم تباهی تو بربادی تو مو بوزه تو خو به ډالر والی لاړ به شي ډالر لري او که نه دي مه یارېږئ ډالر خواري دي او که نه دي ولې عافیه صدیقي ما خرڅه کړې وه که مشرف خرڅه کړې وه وایه که ملا خرڅه کړې وه دې شاته ملیانو خرڅه کړې وه ای ملکانسي دې ملیانو خرڅ کړې وه که د دې ملک صاحب اقتدار قوتونو خرڅ کړې وه ستا اسامه په سازش باندې چې ستا د ملک اسټابلیشمنټ په هغې کې ملوث و تر د ډاکټرانو پورې په هغې کې ملوث راغلي د عافیه صدیقي غوندې بې ضرره زنانه چې د یو قوم زنانه د یو قوم مشران په پیسو باندې خرڅه کړي دا ستا د پاکستاني قوم دپاره د شرم مقام دی ته پوهېږې نه په دې باندې عافیه صدیقي چې کله خرڅه شوه د امریکې یو وزیر خارجه په ملیشیا کې یو کانفرنس و د ټولې بین الاقوامي نړۍ چینل یې ورته مخامخ ولاړې وې سکرینونو باندې د ټولې دنیا رالل وی پاکستانی قوم هغه قوم دی چې په پیسو باندې مورم خرڅوي دا تا اورېدلې دی دا که نه دی دا اورېدلی پاکستانی قوم به هغه قوم وي چې څوک په پیسو مور خرڅوي چې دا څوک ډالرې خرڅوي دا به په پیسو مور خرڅوي دا ملا قاري طالب دا د یو پښتنې مسلمانې څادر هم په کړوړو روپۍ باندې نه ورکوي پاتې لا ده چې دا یو مجاهده راغلي خو په موږ باندې دا ظالمان دا ډالر خوارو دا لیبرل تاسو یو سوچ وکړئ زه خو کله ناکله حیران شم زه تاسو ته ګپې نه لګوم تاسو د مولانا عبدالشکور تقریر واورئ یو داسې ناشنا چیزونه په موږ باندې مسلط دي تاسې چېرته نوم اورېدلی دی شیرین مزاري ورته وایي څه وایي ورته شیرین یا خدایه دا طرف یې د سر تور دی او دی شین دی او دی زیړ د مخې او د شی پته نه لګي چې دې خوا روانه ده که دې خوا روانه ده دا زموږ د قوم مشر ده داسې هغه کسان چې هغه قطعا ملحد عناصر راغلي دي هغه په دې پاکستان کې د ما نمایندګي کوي هغه پاکستان کې د ما د نمایندګۍ حق لري دا پاکستان کې زما د نمایندګۍ حق نه لري زما د نمایندګۍ حق شار شباړ مولا لري زما د نمایندګۍ حق هغه کس لري چې هغه عاشق او هغه محب د رسول الله صلی الله علیه وسلم وموږ دې قوم ته مهریانو چې قومه تاسو باندې څه بلا شوې ده په نورو معاملو کې تاسو مولا مخکې کوئ او چې بعضې خاص موقع راشي نو تاسو بیا مولا ته شا کوئ الله به تاسو نه د دې تپوس کوي د دې محاسبه به تاسو نه کوي الله تعالی الله دې موږ ته معافي راکړي موږ یو بل اعلان کوو موږ دوی سره ټکراو نه راولو تاسو راولئ موږ بې ځای ټکراو نه راولو موږ ټکراو نه کوو د دوی سره ما یو ځای کې یو جلسه کې وې موږ له دوی هر څه منو په یو څو شرطونو باندې منو ګورئ مونږ له دوی پارلیمنټ منو زمونږ مشران پکې ناست دي مونږ له دوی پارلیمنټ منو مونږ له دوی اسمبلی منو مونږ له دوی عدلیه منو مونږ له دوی تاڼه منو مونږ له دوی قوتونه منو خو یاد ساته دا عدلیه او دا تاڼه او دا پارلیمنٹ او دا صدر هاوس او دا اسلام آباد په جیرو مونږ علي ستا منو چې ته کله د آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت منې نو دا مونږ تا سره منو ګورې کله که مونږ پی شو او مونږ پیو مونږ ځکه راپاڅېدلي وو کله چې مونږ پی شو چې ته د پاکستان قوتونه استعمالې د داسې حرکاتو لپاره د داسې قانونونو دپاره که تا د پاکستان قوتونه د آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم النبوت د ناکامۍ دپاره استعمال کړو دا جنډه د کلمې د لا اله الا الله چې دا د ختم النبوت جنډه ده او ستا په پارلیمنټ باندې ولاړه ده دا جنډه که چېرته تا کوزه کړه د دې جنډې د کوزولو دپاره تا چېرته قانونونه جوړ کړو یا تا داسې حرکات وکړو چې پاکستاني قوم پیش شوی دی او نور هم پیش و چې ته د ختم النبوت دشمن یې ته د ختم النبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم را کوزول غواړې
ته د ختم النبوت په لاره کې روکاوي وټکې او ته د ختم النبوت قانون سازي ختمې نو یاد ساتئ دا مجمع د دې ځای نه دا اعلان کوي دا علما د دې ځای نه دا اعلان کوي چې ته کله دشمن د ختم النبوت یې نو موږ ستا پارلیمنټ منو نو موږ ستا تاړه منو نو موږ ستا عدلیه منو دا به علي منو چې ته غلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې ته غلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نه منو تا سره داسو موږ به ان شاء الله د خپل آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامی منو. نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا. برگرو دوستان 7 ستمبر دا یو عظیم الشان فتح علامت ته 7 ستمبر باندې د دیوبند د بچو د برکته د پاکستان اسمبلی راو لګیدا او په 7 ستمبر باندې د مفتی محمود او د مولانا عبدالحق صاحب او د نور کابرینو د جنډې د لاندې د پاکستان اسمبلی راو لګیدا او قادیانی د اقلیت حساب شو کافر حساب شو دا زمونږ د بزرګانو خوبو دا د انورشاه کشمیری صاحب خوبو دا د عطاالله صاحب بخاري صاحب خوبو دا زمونږ د ټوله کابرینو دیوبند خوبو خدا خوب الحمدلله په 7 ستمبر باندې سرته ورسېد د دې فیصلې نه پس په ټوله دنیا کې قادیانی کافر شو دا د دیوبند پنجه چې دا ته ورسېده په ملیشیا کې کافر وګرځېد په مالدیف کې کافر وګرځېد جنوبي افریقا کې کافر وګرځېد د دیوبند بچی د پسیو لګي تر دې حده پورې زما په یاداش باندې میرزا طاهر د دې ځای نه وتښتېد او لاړ اول تلبیب ته او د تلبیب نه لاړ لندن ته او په لندن کې مردار شو خو بیا قوتونه راپاڅېدلي دي د پیسو په زور سره د چینلو په زور سره د سوشل میډیا په زور سره پتا کې نه ډټ کوي ډټ پیژنې که نه کله نا کله د اونې باندې په دې اونې باندې کله نا کله وینو لګي دا په ظاهر کې ډېره زیاته ښایسته وي ډېره زیاته شنه وي چې لګیا وګورئ نو په دې کې وینه لګیا وي په دې کې چنجي لګیا وي ستا معاشره دغه حد ته رسېدلې ده تا په معاشره باندې په هره اداره کې وینه لګیا شوي دي هغه د شیعګانو په صورت کې لګیا دي هغه د قادیانانو په صورت کې نه لګیا دي د شیعګانو د قادیانانو په صورت کې ستا اسټیبلشمنټ تا قابل قوت اقتدار والا ادارې د هغوی ته لار کولاوئ دا زمونږ د امت لپاره کومه ورځ راغلې ده تاسو سوچ وکئ مسلمانانو هغه بیت المقدس چې هغې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی هغه بیت المقدس چې هغې کې د صحابو وینې شامل شوي دي هغه بیت المقدس چې د حضرت عمر په مبارکو لاسونو باندې دا فتح شوی دی هغه بیت المقدس چې هغه د نور الدین زنگی او هغه د صلاح الدین ایوبی د خوبونو مرکز راغلی دی هغه بیت المقدس چې هغه زما د مسلمانانو د عزت یو کسوټي ده کله چې بیت المقدس د مسلمانانو په قبضه کې وي نو دی به انشاءالله اوچت وي کله چې بیت المقدس د مسلمانانو د قبضې نه لاړ دی به کم وي دی به مرغوبه وي دی به مغلوبه وي هغه بیت المقدس باندې د پیسو د لالچ د وجې نه نن دوبۍ بیت المقدس اسرائیلو له ورکړو که نه ورکړو وایې که نه ورې که دوبۍ راولګېده متحده عرب امارات راولګېدل بیت المقدس د دنیا د لالچو د وجې نه بیت المقدس د بین الاقوامي ادارو او د بین الاقوامي معاهدو د وجې نه اسرائیل ته وسپارو خو یاد ساتئ که ټوله دنیا بیت المقدس عرب او عجم دا اسرائیل له ورکړي یو قوم به انشاءالله پاسي او بیت المقدس په بیا د یهودیانو د لاس نه علي هغه پاکستاني قوم دی انشاءالله دا په موږ فرض دي قومه ګورې تاسو به انشاءالله د یو خلافت اسلامي قیام کوئ دا په موږ فرض دی انشاءالله د افغانستان د غرونو نه چې کم تحریک اوچت شوی دی د افغانستان د طلباو نه چې کم تحریک اوچت شوی دی چې په نصوصو کې دا معاونین د حضرت مهدي صاحب دي دا به انشاءالله اسلامي خلافت قایموي دغه خلک به انشاءالله د اسلام د فتح لپاره ولاړ راغلي مونږ سمجوتې نه کوو مونږ سمجوتې نه کوو مونږ سمجوتې نه کوو مونږ ډالري نه خورو
وایي مولیانو خورئ که نه وایي موږ دا لرې نه خورو موږ له زموږ دا ساک پیتي بس موږ له زموږ د مقتدیانو دا سړه ډوډۍ بس قسم په الله چې زما د مقتدي سړه ډوډۍ دا د امریکې د ډالرو نه ماته خواږه راغلې ده قسم په الله زما د مقتدي دا ساګ او دا پیتي چې زما چڼې ورپسې په خپله وګرځي او هغه زنانه وله سړه ډوډۍ ورکړي او دا سړه زه ډوډۍ د ساګ سره وخورم او د شملو سره یې خورم انشاءالله دا ساګ به خورم دا شملې به خورم خو د واشنګټن امارتونه او د واشنګټن وایټ هاوس به راغورځوم دا اعلان راغلی دی انشاءالله لال قلعه د هندوستان مقام سر بلند غیرتمند جرأتمند تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا ملاد دی انشاءالله نخرو ډالرې زموږ مشرانو ډالرې نه دي خوړلې دا دیوبند د زمرو ډالرې نه دي خوړلې د جمعیت علما اسلام زمرو ډالرې نه دي خوړلې د مفتی محمود نوم یې چې په خوله باندې راځي دا ډالر خوارې نه وي د نانوتیو د کنګوهي نوم یې چې په خوله باندې راځي دا ډالر خوارې نه وي ستاسو وظیفې به خورو ستاسو احسان به هم راباندې دي چې یو ځل جزاک الله هم درته ووایي قصه ختمه ده ستاسو وظیفې به خورو خو د روس وظیفې نه خورو ستاسو وظیفې به خورو خو د امریکې وظیفې نه خورو ستاسو وظیفې به خورو خو د یهودیانو وظیفې نه خورو او د دې وظیفې په طاقت به انشاءالله د سر د انشاءالله دا مې د رب نه امید دی انشاءالله وبه وینئ چې همدا وظیفه خواره به یو ځل انشاءالله په لال قلعه د هندوستان کې او انشاءالله په لندن کې او انشاءالله په نیویارک کې د جنډې د لا اله الا الله سره موجود راغلی دا به ووینئ موږ به جمدي یو موږ د الله نه دا تمه ساتو چې موږ به جمدي یو انشاءالله موږ د الله نه دا تمه ساتو چې موږ به جمدي یو او د اسلام دا جنډه به انشاءالله اوچتېږي دا انشاءالله د کوزېدو نه ده دا به اوچتېږي او د دې پښتنو د لاسه او د دې مسلمانانو د پاکستان د لاسه به انشاءالله اوچتېږي دا یاد ساتئ انشاءالله خو ځان به لږ تکړه کوئ که نه کوئ موږ یو ځل تلي وو طالبانو باندې چې کله امریکې حمله وکړه نو موږ افغانستان ته لښکرې بوتلې لښکرې چې بوتلې بس دا خلک به رالو او زه پیر صاحب ورځپې او زه پیر صاحب ورځپې پیر صاحب هم چې دا مریدانو لیدل وي زه یې ورځوپې چې روان شو ورو ورو چې کله روان شو په دې ډېری شب قدر باندې چې یکه غونډ ته رسېدو داسې به ستا تا کتل نو دا خلک به کم شوي بیا چې به روان شو ورسېدو اټاو جوړ ورته ویل کېږي چې هلته ورسېدو نو صرف مریدان را سره پاتې شوي او د عوام نه ټول ختم شوي ماسې نه چې داسې کار را سره وکړې ګوره علوي مولا صاحب او پیر صاحب او مفتي صاحب ته پې ورځه او موږ در روان یو او چې شاته ګورو نو چې تاسو نه یې نه ګورئ انشاءالله چې مولا او مفتي او پیر پې سر ورکوي تاسو هم پې انشاءالله سر ورکوئ تاسو به موږ سره ولاړ یې د مفتي صاحب استقبال وکړئ ما سمئ نعرہ تکبیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مفتی شهاب الدین بابرزئی سے تاجدار ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حافظ حضیر صاحب ته درخواست دی د سټیج مخې ته راشي قاریاني صاحب ډېر سخت انتظار کوي دا به انشاءالله زمونږ مشترکه جنګ وي دا به انشاءالله زمونږ مشترکه مورچه وي دا مورچه مونږ دوی ته نه پرېږدو انشاءالله په دې کې به مونږ سره امیان هم ولاړي په دې کې به مونږ سره د کالج سټوډنټان هم ولاړي په دې کې به مونږ سره د یونیورسټۍ سټوډنټان هم ولاړي په دې کې به مونږ سره هغه کسان د اسټبلشمنټ ولاړي چې کوم مسلمانان دي او د جبر او د قوت د وجې نه دوی ته لاره یې ورکړې ده انشاءالله په 7 ستمبر به تاسو د خپل ایمان جذبه ښایئ انشاءالله نور چې څه نه شو کولی په 7 ستمبر باندې دا لږ غوندې مزل کولی شو مونږ به دې ټولې رڼۍ ته ښو مونږ به ټول پاکستان ته ښو مونږ به ټولې دنیا ته ښو مونږ به هغه ظالمانو ته ښیو چې د چا د ختم النبوت ته ختمېدو اراده راغلې ده په لالچ باندې یا په قانون سازۍ باندې
कि पाकिस्तानी कौम तासर पदी वाली समझौता न कई तासर वाली पाकिस्तानी कौम पदी वाली खबर न कई दा जमुंग आखिरी मौक़िफ़ रागले रे कि पाकिस्तान की बा इंशाअल्लाह झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह वलाड़वी उच्चा तबा वलाड़ई उच्चा तबा वलाड़ई उच्चा तबा वलाड़ई दा बकुजीदो त नपरीदो इंशाअल्लाह दा बदा उलमा इंशाअल्लाह पर क़ियादत के द दुई पलास की भाई और मुंग में इंशाअल्लाह दुई सर वलाड़ियो कदा मुंग हर किस्म कुर्बानी रातला कदा माल कुर्बानी रातला नोज़ तैयार है कदा जान कुर्बानी रातला नोज़ तैयार है कदा कोर कुर्बानी रातला नोज़ तैयार है कदा माल कुर्बानी वज़ तैयार है जमा बची नदी नजार शाह जमा किली वतनी नदी नजार शाह जमा सर्द नदी नजार शाह दा ऐलान बस 7 सितंबर बाने इंशाअल्लाह कहूँगा वो हमने इंशाअल्लाह ज़ेबा चुसो कोई जुबा इंशाअल्लाह ला सिचत के उतरेंगे और दा ऐलान के इंशाअल्लाह के 7 सितंबर बा आशिकान द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा कीगी 7 सितंबर बा इंशाअल्लाह दा ऐलान हुई कि मुझे पाकिस्तान के कादियानी न प्रीदो मुझे पाकिस्तान के कादियानी जुटान न प्रीदो मुझे पाकिस्तान के हल कुव्वतुन न प्रीदो कम कुव्वतुन के पाकिस्तान की दुई लारा वर गई और आखिर की बना कौन मजबूर की और दा हद बनाशी कि रदी कुव्वतुन जेर जबर होगी अगर वर्दी अल्लाह नरावदी खुदा रब बनाशी कि न रोना अल्लाह पाक के लिए अजर बनने कर की और इंशाअल्लाह पचों पकड़ो इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम